السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو مونږ به نن تاسو ته د بد صحبت نه د نجات دپاره یو بهترینه وظیفه ذکر کوو. خو د هغې نه وړاندې که چېرته تاسو زمونږ په چینل باندې نوي یې زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. یو انسان دی او هغه وایي چېرې زه په یو بد صحبت کې عادت شوی یم، یا د بدو خلکو سره، د نشیانو سره، د پوډریانو سره، د زناکارو سره، یا د غلو ډاکوانو سره زه عادت یم هغوی سره ناسته پاسته کومه، او زه اوس د دې خلکو د صحبت نه منع شم. نو د هغه دپاره مونږ یو مجربه وظیفه ذکر کوو. وظیفه ډیره مختصره ده او ډیره مجربه ده، خو بیا په دې باندې یریږي که هسې نه زه د دوی نه یکدم جدا شمه او دا خلک ماته څه نقصان رونه رسوي، یا دوی چې کوم دی زما کور والا ته څه نقصان ونه رسوي. او د هغوی دپاره سوره کافرون چې کوم دی دا به دې 100 کرته د ورځې وی، یعنی سحر به هم 100 کرته وی او د ماښام به هم 100 کرته وی، او بیا به د هر مونځ نه وروسته چې کوم دی 7 کرته معمول جوړ کړي ځان دپاره. خو کله چې دی لکم دینکم له رارسي، دی به په هغه وخت کې د شیطان یا چې کوم دی د هغه نورو خلکو د چا سره چې ناسته پاسته، یعنی د هغه بدو خلکو کلکه اراده کوي. نو انشاءالله د دې په وجې سره به الله جل شانه دې د دغې بد صحبت نه او د دغې بدو عادتو نه منع شي.